یا ذکر کوي د سمودیانو چې هغې ته صالح علیه السلام راغلی و، ورپسې د لوط علیه السلام تذکره به کوي. ابتدا کې موږ ویلي وو په دې کې دوه مسلې دي غټې، یو نفي د علم غیب او یو الله وی سلامتیا ورکوونکی ذم. نو د موسی علیہ السلام او د سلیمان علیہ السلام واقع په دې باندې پیش کړه چې د غیب او علم د الله سره دی، د بل چا سره نشتی. دویم د صالح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام واقع به پیش کړي دې دپاره چې الله وی زه سلامتیا ورکوونکی ما. د صالح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام د دې قومونه مې تباه کړو او صالح علیہ السلام سره د خپل ملګرو، لوط علیہ السلام سره د خپل ملګرو نه په سلامتیا باندې پاتې شو. صالح علیہ السلام چې راغی خپل قوم سمودیانو ته مسله بیان کړه چې او خلکو راشئ توحید ومنئ. کله چې خبره کولی کېږي نو کله کله دا خلک بیا داسې هم وایي موږ باندې عذاب راوله، څه کولی شي وکړه. صالح علیہ السلام ورته وی هم داسې نه تاسو باندې عذاب راشي لکه مخکیني قومونو باندې راغلي وی راوله او را باندې ځه. نو دلته کې د هغې تذکره کوي. دارنګې دی سمودیان ہوئے منگا ستاسو د وجه نه سپیره شوي یو، د هغې تذکره هم کوي. صالح علیہ السلام له جواب ورکوي د هغې. دارنګې په کلي کې په دې ښار کې نهه بدماشانو او هغې به فساد کو، اصلاح د خلکو نه کوله. هغې شر طرف ته دعوت به ورکاو، د صالح علیہ السلام خلاف دعوت به چلاو. صالح علیہ السلام معنی ایمان ته به څوک نه پرېښودو، صالح علیہ السلام سره میلاوېدو ته به څوک نه پرېښودو. نو آخر کې بیا هغې داسې وکړه چې موږ به ځو او صالح علیہ السلام قوم باندې حمله به وکړو، د صالح علیہ السلام او د په ملګرو باندې حمله به وکړو او دا دنیا به ته موږ ځان ته وزګاره کړو. دی خو دغه سوچ او فکر کاو. هلته کې د الله رب العزت د کار نه، د الله د فیصلې نه خو دې خبر نه و. الله رب العزت هم داسې فیصله وکړه چې د هغې نه مخکې الله تباه کړو. ولې الله ته هر څه معلوم دي. د هغې تذکره کوي، د هغې د کورونو تذکره کوي. نو د هغه بیا د صالح علیہ السلام او د ملګرو د هغې د نجات تذکره، ورپسې د لوط علیہ السلام تذکره راځي بیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یقیناً لېږلی موږ سمودیانو ته د هغې خیرخوا صالح علیہ السلام. ان اعبدوا الله فإذا هم فریقان یختصمون، په دې مسله باندې کله چې راغی هغه نو ته وی خلکو ته وی او اعبدوا الله، بندگی کوئ د الله. فإذا هم فریقان یختصمون، په دغه وخت کې دا خلک دوه ډلې شوې، یو بل سره جګړې کولې، خلاف شروع شو، مقابله شروع شوه. یو طرف ته یو څو کسان دي، بل طرف ته ټول قوم دی. دا نه چې کم کسان زیاتی د زیاتو سره ملګری شه، نه، حق ته ګوره، حق کم طرف ته دی، هغې سره ملګری شه. ډېر چې اکثر دا بېدینی، ډېروالی اکثر خرابي، د مال ډېروالی اکثر حرامي. نو ډیروالی پسې مزه، صحت پسې ځه، حقوالی پسې ځه، دلیل پسې ځه.
لکه مخکې سورۃ انعام کې تیر شیو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وای کده اکثریت تابعداري دی وکړه نو گمراه بدی کی د الله د لارې نه بدی واړی مقابله شروع شو فیضاهم فریقان یختصمون قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنه نوې صالح علیہ السلام ای زما قوم ولی تاسو سره غواړی تاسو بدی لرا یا عذاب لرا قبل الحسنه مخکې د نیکی کولونه مخکې د توحید منلونه توحید نه ده منلې او تاسو لګیای یا دا چې هغه خدا سی وینو لیکن عمل دا سی وو هغه څه غواړي ته ځان خرابول غواړي نه غواړي نه لیکن هغه چې کوم عمل کوي نو عمل دې خرابوالي زګو ته وایي لم تستعجلون بالسيئات قبل الحسنه ولتاسو پتا دې سره غواړي بدای لرا عذاب لرا قبل الحسنه مخکې د نیکی کولونه مخکې توحید منلونه لولا تستغفرون الله ولتاسو بخنه طلب کوئی د الله نه لعلکم ترحمون د پاره تاسو باندې رحم وشي لولا تستغفرون الله ولی تاسو بخنه نه طلب کوئی د الله نه لعلکم ترحمون د پاره تاسو باندې رحم وشي بخنه طلب کې استغفار وې مستاب تابعه د الله رب العزت طرف نه برحم کولې کی قالوا طيرنا بك نو د خلکو یې منګه سپیر شوی استاد وجنا و بما ما کا استاد ملګرو د وجنا دا چا د وجنا چې تاسو سره دي وې تم سپیر تر اغله نو منګه سپیر شوی استاد وجنا سپیر شوی و بما ما کا استاد ملګرو د وجنا قال طائركم عند الله صالح علیہ السلام تو استاسو سپیر تو دا الله طرف نه ده بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یې داسې قوم چې تاسو باندې امتحان کولای کی دا تاسو باندې امتحان دی تاسو کوي خبره منه یو کنه منه توحید منه کنه منه د پیغمبر تابعداري کوي کنه کوي نه باز خلک دا خبرې شروع موږ تاسو د وجنه سپیر شوی یو زموږ خلک هم باز خلک لګیا سپیرا دا سړی سپیره دی دا ښځه سپیره ده دا کور سپیره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې سپیرواله نشتی شوم نشتی کچرته یې نو پدریو سيزونو کې برازي یو په ښځه کې چې هغه ښځه تابعدار نه دیندار نه په دین کې تعاون کوون کې نه ما دې علماء دا وایي چې سپیرواله خو د سره روشته نه یو خبره ده کچریه نو په دې دریو سيزونو کې وای لیکن په دې کې هم نشتی وي اوسو وای چې ناس سپیرواله د دې کې دغه ده چې خزه ده نه خزه سپیرا په دې باندې چې دا بی دینه ده نو بی دینواله دا ځان سپیرتوب ده یو دې اس کوي نو په اس کې بس پیرواله وي نو بازي وي اس کې پیرواله دا دي چې هغه غیبانه jihad نه کیږي هغه د کفر د پاره ساتل له نو دا اس پیرواله دی کنه نو د دین کار نه کوي بی دینی بھی کوي بل کور دی نو کور سپیرا نه ده لیکن که سپیرواله راضی نو پس کې راضی په بی دینی کې کور دی نو چې باندې کې بی دینی موږ پکې څوک نه کوي ذکر اسکار پکې نه کوي تلاوت پکې نه کوي قران او سنت باندې عمل پکې څوک نه کوي نو کورس پیرواله دی قال طائركم عند الله صالح علیہ السلام تو بلکې سپیرواله تاسو د الله د طرف نه بل انتم قوم تفتنون
بلکې تاسو داسې یو قوم یې چې تاسو باندې امتحان کولی کېږي. وکانه فی المدینة 9 رهط، او په ښار کې 9 بدماشان، ښار کې 9 بدماشانو د هغې ځان له یوه ډله ده، 9 کسان دي د هغې یو جماعت ته یوه ډله ده. او دوی څه کوي؟ یفسدون فی الارض، فساد کوي په ځمکه کې، شرک خورئ، فسادونه کوي. ولا یصلحون، اصلاح نه کوي. فسادونه خو ډېر قسمونه وو. فساد دا دی چې شرک کوي، بېدیني خورئ، حق ته خلک نه پرېږدي، دارنګې د خلکو اصلاح نه کوي. کله فساد دې ته موایي چې غلاګانې کوي، لارې شو کوي، شوکې کوي، ډاکې کوي، نو دې هم فساد وایي. دا لګیان دا فسادیان خلک دی. قالو نو دی وی تقاسموا بالله، قسمونه کوي په الله باندې، یو بل سره ناست نو تاسو په الله باندې قسمونه کوي. امر دی وی تقاسموا بالله، قسمونه کوي په الله باندې، لنبیتنه اهله، چې خامخا نن د شپې حمله وکړو موږ په ده باندې او د ده په اهل باندې، نن د شپې په ده باندې حمله کوو. یا قالو تقاسموا بالله، دوی وی تقاسمون دا فعل ماضی دا بیا وی، نو بیا حال واقع کیږي د قالونا، نو قالو دی وی په داسې حال کې چې دی قسمونه کول په الله باندې، لنبیتنه اهله، چې خامخا حاضری کو به منګه نن د شپې دتا او د اهل ته، ثم لنقولن لولیه، بیا به خامخا وایو د ده ورثو ته، د ده اولیاو ته، د ده خپلوانو ته، ما شهدنا مهلک اهله، چې نو حاضر شي منګه زیاده هلاکت د ده ته او د ده اهل ته. وإنا لصادقون، او یقینا موږ به یو رښتوني. دی په دې کې هیله کوله، چلی کو. ما شهدنا مهلک اهله، مگر نو حاضر شوی زید هلاکت د ده ته. دغه موږ رښتونی کوم، زید هلاکت ته نه یو تلي، موږ خو تلیو د ده د هلاکولو دپاره. دا هیله کوي، خبره یو دی بله کوي. بعضې خلک قسمونه هم کوي، پټکی به والی قسم به کوي، پټکی کې به د چرګ سر بند کړی او اشاره به کوي که دا قرآن دی، دا قرآن دی په دې سر باندې ورپسې شي، اشاره به کوي د چرګ سر ته. په دې باندې نه کېږي، دې باندې نه خلاصېږي. بعضې خلک لګیا نورې حیلې کوي، څوک یو شان حیلې کوي، څوک بل شان کوي، یو شی ځان حرام دی هغه ځان له حلالوي. حقیقت یو دی، د ځان د حقیقت نه خلاف نور څه کوي. ځمکه ده، یو سړی لاړ پردی ځمکې ته، فیصله جوړه شوه، نو هلته کې لاړ په ځمکه کې ولاړی، نو هیلهګر ورته چل وښودو، ویدېس چل وکړي، د خپل پټي، د خپل کور خاوره اب راوالی، اب دې بوټانو کې لاندې، په پیزار کې لاندې خوره به کړي، او بیا په هغې باندې دا پیزار به په خپو کې لاندې به ستا د کور خاوره یي که نه. نو چې لاړې هلته کې په هغه پټي کې ودرېدې، نو ته به قسم وکړې چې زما د قسم یې زه په خپله خاوره باندې ولاړ یم، او زما خاوره ده. خاوره باید خلک پټي ته وایي، جایداد ته وایي. نو قسم به کوي، هلته خبره به یو شان دی، به بل شان کوي. دا هیلهګر خلک دي، دلته هم هیلې کوي. ما شهدنا مهلک اهله، موږ نو حاضر شي زید هلاکت د ده ته. موږ سره دپاره به ځو، موږ د ده د مرګ دپاره ځو، زید هلاکت ته نه ځو. د ده د قتل زید ته تلو دپاره موږ نه یو، موږ د قتلولو دپاره به ځو.
وإنا لصادقون یقینا موږ به یو په خبره کې خامخا رښتونی ومکروا مکرا د خلکو چل ولو کو چل ول کول ومکرنا مکرنا موږ تدبیر کو تدبیر کول یو مکر دی نو چل ول وته وي پټ تدبیر کول نو چې خکې یې استعماله نو هغه ته تدبیر وي اچ بد کې استعمالي کې هغه ته چل ول وي نو دی چې څه کول نه هغه چل ولو کنه صالح علیہ السلام او داغه د اهل داغه د ملګرو د قتل ولو د پاره دا چل ولو زګه یو مکرو مکرن ومکرنا مکرنا منګه تدبیر کو تدبیر کول داغه د بچ کولو د پاره د دې خلکو د هلاکولو د پاره هم لا شنو دي شو نه لره دی په شعور کې دی په وام ګمان کې دی په سترګو کې خبر نه راتلا وګونو کې نه راتلا په خلا باندې نه راتلا لا شعور مشاعر باندې دغه ادراک دي نشو کوله فانظر کیف کان عاقبت مکرهم نو ګورا څنګه شو انجام د چل ولدنی ان دمرناهم یقین منګه هلاک کړه د خلق لرا او قومهم او قوم د لرا اجمعین ټول لرا اټول می تبا کړه ملک می ته وزګار کو علاقه ته وزګار شو کله سره مرشي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو جنازه ورته رشوا نو دا سړی چې دا مستریحون او مستراحون دا سړی یا دمشو یا ددن خلق دمشو دا مستریح ده یا مستراح ده دا مستریح ده ده آرام کون کې ده یا ده آرام کړی شوی ده صحابو ته پوښتنه کوم مطلب ویا خود د دنیا د دې تکلیفونه د دنیا د قصو نه دمشو کله بیماری یو کله یو سه یو کله بل سه دا نه دمشو لاړ جنت ته لاړ او دا بل چې مستراح مستریح نه مستراح مستراح هغه دی چې هغه نه خلق دمشو خلک تی پاتش کې پراتو نو د خلال ارسنګ چې لاړ د خلال رستو خلک تی دمشو نو یادې په خپل دمشوي دی یا تی نور خلک دمشي دي الله وی ان دمرناهم منګه دی هلاک ټول را وقوم دي قوم ټول لرا ارسته صفا کړه فتلک بیوتهم خاویتن نو دا کور نه د دي چاغه را پریوتی دی بما ظلمو یا خاویا شر پرات دی بما ظلمو په سبب دا چې ظلم کړل دی ظلمونه کړی دا ظلم د وجنا داخله تباشو کور نه خالی پات شو کورونه کندرات شو ان فی ذلک لآیه یقین په دې کې خامخا نخې دي نخ پکې د رست خلکو د پار له قوم یعلمون دا قوم د پار چې پويږي وان جن الذين امنوا نجات ورکومه کسان چې ایمان راوړل وکانو یتقون او دی تقوا اختیارون کی ایمان باندې او عمل صالح باندې و بچ کېږي ایمان باندې بچ کېږي تقوا باندې و بچ کېږي الله وی نجات مور کو کسان چې ایمان راوړل وکانو یتقون او دی تقوا اختیار و الله نه یره کولا ولوطن الله وی لوط علیہ السلام میراولے گا اس قال لقومین کله چې به خپل قوم ته تاتون الفاحش آیات سورۃ الکوی فحشتا وانتم تبصرون او تاسو خيار خلقی لوط علیہ السلام مراغ خپل قوم ته داغه په قوم کې دغه بیماریاں وی اور پسیم وای دغه تاتون الفاحش آیات سورۃ الکوی فحشتا دا فحش کار دی غلط کار دی دا گناہ کارونه دي وانتم تبصرون او تاسو ځان ته خيار خلق وای تاسو خيار او خيار کیږي ځان ته خيار وای بل وله لګیا نور پورې مذاقونه کوي اینکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء آیا تاسو راتل کوي نارینه او ته په شهوت سره من دون النساء بغیر د زنانو نه
خپل حاجتونه تاسو پوره کوئ د نارینهو نه، زنانه یو پرېښودي دي. دا یې پکې دغسې هلته هغه دور کې دا قصې به کېدې، هم جنس پرستی دې دور کې هم دي. دلته کې هم زموږ دا خلک په دې پسې ورپسې دا ایجاد پې ورکړی شي وي. سړی دی نو هغه سړي ته واده کېږي، ښځه ده نو ښځې ته واده کېږي. ائنکم لتاتون الرجال، آیا تاسو راتلل کوئ نارینهو ته شهوة من دون النساء، په خپل حاجت پوره کولو سره من دون النساء بغیر د زنانو نه، بل انتم قوم تجهلون، بلکې تاسو داسې قوم چې د جهل نه کار اخلئ او جاهلان یې تاسو. فما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوا آل لوط، نو جواب د قوم د مگر دا خبره وا چې او باسي ان قالوا الا ان قالوا، مگر دا خبره چې دی وی اخرجوا آل لوط، او باسي دی لوط علیہ السلام آل لرا، لوط علیہ السلام او د آل دا او باسي من قريتكم د خپل کلینا، د خپل کلی نه دی او باسي. کله یو کلی کې حق پرست دی، هغه حق خبره کوي، دی وی دا ته او باسي. جماعت کې دی وی دا جماعت نه او باسي، کلی کې دی د کلی نه او باسي. اخرجوا آل لوط من قريتكم د خپل کلی نه، انهم اناس يتطهرون، یقینا دا داسې خلک دي چې ځان پاک پاک کوي، ځان ته پاک وي، موږ ته دا خراب کارونه کوي. فانجیناه، الله یا صاحب می پیراوستو، نو نجات میں ورکو لوط علیہ السلام لرا و اهله او اهل د لرا الا امراته مگر خزد دو. قدرناها من الغابرین، منگا اندازه کړو هغې لره د پاتې کېدونکو نه چې دا به یې پاتې کېدونکو کې. وامطرنا علیهم مطرا، باران وکړو منګه په دې باندې باران ناشنا، ناشنا بارانو د کانو بارانو. فساء مطر المنذرین، نو ډېر بد شو باران د یرولو شو. کوم خلک باندې چې عذاب راته د هغې هغه عذاب دا ډېر بد عذاب و. بارانو د کانو بارانو ډېر بد باران، او هغې خوا کاڼي و، قرت کاڼي زګوی، هغه خاوره چې هغې نه کاڼي جوړ کړی شي او هغه په خاورو کې هغه په اور کې پخې شي، آتشي ماده پکې وي، هغې باران یې پې وکړو. دلته یې ګلی چې راکې شي، ګلی شروع شي، ګلی وشي، هر څه ګډوډ شي، آیا داسې نه ټینګېږي. هلته چې بیا کله د کاڼو باران یې هغه ته به څوک ټینګ شي. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، او یقینا موږ لېږلی ثمودیان ته د هغې خیر خوا صالح علیه السلام. قال یا قوم، ای زما قوم، لم تستعجلون بالسیئات قبل الحسنه، ولې تاسو ته حدیث سره غواړئ بدۍ لره، عذاب لره قبل الحسنه، مخکې د نیکۍ کولو نه، مخکې د توحید منلو نه. لولا تستغفرون الله، ولې تاسو بخښنه نه طلب کوئ د الله نه، لعلکم ترحمون، دپاره تاسو باندې رحم وشي. قالوا طیرنا بک، دیوې منګه سپېره شوي ستا د وجې نه، ویمه معاکه ستا د ملګرو د وجې نه. قال طائرکم عند الله، لوط صالح علیہ السلام ورته وایي سپېروالی ستاسو د الله د طرف نه دی، بل انتم قوم تفتنون، بلکې تاسو داسې قوم یې چې تاسو باندې امتحان کولی کېږي. وکان فی المدینة تسعة رهط، او په ښار کې 9 بدماشان، یفسدون فی الارض، چې فساد به کا په ځمکه، ولا یصلحون، اصلاح نه کوله. قالوا دی وی تقاسموا بالله، قسمونو کوي په الله باندې، لنبیتنه وعلو، چې موږ خامخا حاضرېږو د شپې دته د حال تاسو مله نقولن لولین، بیا به حمله وکړو په ده باندې وي. ثم لنقولن، بیا خامخا وایو د ده ورثو ته د ده خپلوانو ته، ما شهدنا مهلک اهله، چې نو حاضر شي موږ زید هلاکت د اهل د ده ته. وإنا لصادقون، یقین موږ به یو خامخا رښتوني. ومکروا مکرا، د خلکو چلول کو چلول کول، او مکرنا مکرن، او موږ تدبیر کو تدبیر کول. وهم لا یشعرون، او دوی شعور نه لره.
فانظر کیف کان عاقبت مکرهم ګوره څنګه شو انجام د چل ول د دی ان دمرنا موږ هلاک کړ دی لرا وقوم مقوم د اجمعین ټول لرا فتلک بیوتهم خاویه دا کورنو د دی چې شر پراتو بما ظلمو په سبب دا چې ظلم کړو ان نر فی ذلک الایات یقین په دې کې خامخا نه خدای قوم یعلم دا قوم د پاره چې پوي وان جن الذین آمنوا نجات ورکومغه کسان چې ایمان راوړل کانو یتقون دی تقوا اختیار والا ولوط علیہ السلام موږ لېږل وس قال قومي کله چې خپل قوم ته اتاتون الفاحشه آیا تاسو راتل کوي فاحش تا وانتم تبصرون او تاسو خيار خلق یې انکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتل کوي ناری نوتا په خپل حاجت پوره کول باندې من دون النساء بغیر د زنانو نه بل انتم قوم تجهلون بلکې تاسو داسې قوم چې جهل نه کار اخلي فما كان جواب قومه نو جواب د قوم دا الا ان قالوا مگر دا چې وی اخرجوا آل لوط من قريتكم چوبا سي د لوط عليه السلام آل لرا د خپل کلینا انهم مناسیت الطاهرون یقینا دا داسې خلک ځان پاک پاک کوي فان جینا نو موږ نجات ورکو اغلا او دغه اهل لرا لم راتو مگر خزه دا قدرنا من الغابرین موږ انداز کړو واغل د پات کیدونکو نا وامطرنا علیهم مطرا بارانو کوم پاغي باندې باران ناشنا وسامطر المنذرین نو ډېر بدو باران د يرولو شو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي اللهم قنا عذابك متبسم